السلام علیکم ذوالفقار څنګه طبیعت د خیر؟ وعلیکم سلام اسف وروره خیر ټیک ټاک طبیعت مزاج دی ښه دی. خیر خیریت دی یاره، ډیره زیاته مننه چې ټایم درله راکو او ما ته پته ده چې ستا ډیر زیات بزي سکیجول دی. دا هیڅ خبره نه ده تابعدار رور اني ټایم. تا ته خو پته ده چې موږ به چې کوم نن د څه حوالې سره خبره کوو چې کوم دا ماسټر پروګرامز دي او ستا چې کومه جرني ده چې ته څنګه چې کوم د پاکستان نه یو کې ته لړلې څنګه د ایډمیشن وکړو هغه ټول پروسس به چې کوم موږ ته ایکسپلین کړې. خو هغې نه مخکې زه غواړم چې ته لږ تعارف وکړې. ښه زما نوم ذوالفقار دی. بیسیکلی زه د صوابۍ ګدون یم، رجسټرډ فارماسست یم. اسلام آباد کې مې جاب کو فارماسوټیکل انډسټری کې 3 کاله. د هغې نه بعد ما یو کې ویزا پروسس اپلای کړې ده او اوس زه راغلی یم یو کې یم. باقي دا پروسس ورته زه سټپ بای سټپ ایکسپلین کوم آصف بھائی او کنسرن سیزونه رانه تاسو کې چې هغه زه ایکسپلین کوم د کسانو ته. صحیح ډېره مننه. ډیره مهرباني ذوالفقار بھائی. ډومپی خو زما سوال لارې کنه چې کچري زموږ په ذهن کې د ماستر پروګرام سوچ راغې موږ له ډومپی کم ډاکومېنټس پکاري چې او د موږ برابر کو کم ریکوایرمنټس لري مینیمم. صحیح. ماستر پروګرام د لپاره مینیمم چې کوم دی تاسو سره بیچلر ډیګري پکار ده پاکستان نه. اول ضروری شی ستا ټول ډاکومېنټس دي چې ستا ټول ډاکومېنټس اوریجنل ډاکومېنټس وي. دویم شی ورپسې انګلیش دی، انګلیش پروفیشنسي چې کوم ایگزامز دي نو هغې کې ډفرنٹ ایگزامز دي، آیلټس دی، لینګویج سرټ دی، اکسفورډ دی، ډولینګو دی، مختلف ټیسټ دي. نو دا ټیسټ کې به خامخا یو کلیر کوي هغه چې کوم دی یونیورسټي ریکوایرمنټ باندې ډیپینډ کوي چې ستا نه یونیورسټي کوم ټیسټ غواړي. نو دا دوه اهم سیزونه دي او د هغې نه بعد نور میډیکل ټیسټ وي، جسټ یو چیسټ ایکس ری وغیره وي یو کې دپاره او دا مین اهم سیزونه دي. او د ټول نه ضروري شی دې سره چې کوم دی داسې کنسلټنټ چې یاره هغه ټرسټ ورتي کنسلټنټ وي. نو دا د پاکستان کې دا سره دا د 3 مین سټپس دي او ظاهره خبره د هغې نه بعد پیسې دي. نو پیسې هم ډیپینډ کوي په یونیورسټي باندې او کومه یونیورسټي څومره فیس دی. نو هغې فیس سره چې کوم دی انیشل ډیپازټ دی، بیا د هغې انیشل ډیپازټ نه بعد کوم انسټالمنټس دي نو هغه میټر کوي چې تا نه انیشل ډیپازټ څومره غواړي. او د ټول نه اهم شی بیا زمونږ خلکو ته چې کومه مسله وي هغه بینک سټیټمنټ کې وي. نو بینک سټیټمنټ هم دی پکې. نو دا بیسیک ریکوایرمنټس دي، دا هر یو ماسټر پروګرام دپاره په هر یونیورسټۍ کې چې کوم دی دا پکار راځي. ها ذوالفقار زما بل سوال دا دی کنه چې کوم دا انګلیش لینګویج ایگزامونه دي چې تا کوم نمونه یاد کړل چې آیلټس دی او چې کوم دی نو لینګویج سرټ دی نو چې کوم دا ته کومه یونیورسټۍ کې سبق وایي اوس ماسټر پروګرام کې د دې یونیورسټۍ نوم څه دی؟ زه یونیورسټي اف هارټفورډشایر کې یم، دا هیډ فیلډ کې ده، د لندن نه تقریبا داسې 20 منټ ډرایو باندې ده، نږدې ده لندن سره. او د دې ریکوایرمنټ لینګویج سرټ او آیلټس. نو دا اپشنل که څوک لینګویج سرټ کوي آیلټس کوي نو دې دپاره دې دواړو کې یو کول ضروري. مطلب که آیلټس ضروري نه دی، که څوک په ماسټر پروګرام درځي نو آیلټس ضروري نه دی، نور آپشنز هم مو سره شته دی. بالکل آیلټس بالکل ضروري نه دی، نور هم خدای دنیا آپشنز دي. لکه ډېر یونیورسټي لینګویج سرټ غواړي، ډېر یونیورسټي پی ټي ای نن سبا راوتی دی هغه غواړي، څوک اکسفورډ غواړي، بعض یونیورسټي ډولینګو غواړي. نو ډېر ډفرنٹ ټایپس اف ټیسټس دي. نو هغه یونیورسټي باندې ډیپینډ کوي بهي چې ته کوم یونیورسټۍ ته تګ غواړې. نو هغه یونیورسټي خپل ریکوایرمنټس دي د هغې په ویب سایټ باندې لیکلي چې بهي زموږ دا ریکوایرمنټس دي. نو هغه ډیپینډ کوي په یونیورسټي ټو یونیورسټي. نو آیلټس دا نه ده چې دا صرف آیلټس به کوې نو راځي، به نور هم آپشنز شته. ها لکه چې کوم دا پی ټي ای ایگزام دی خو د استرالیا لپاره ډېر بیسټ دی، هلته ورکي که نه نیوزیلینډ لپاره دی، نو یو کې یونیورسټو لپاره هم پی ټي ای ورکولی شي؟ بالکل د یو کې کوم ډېر زیات داسې یونیورسټیز دي چې هغې کې پی ټي ای باندې اډمیشن کېږي، بلکې اوس هارټفورډشاید هم په پی ټي ای باندې خلکو ته اډمیشن ورکوي. دا ځل مې داسې اورېدلي دي او بالکل هم داسې ده. زبردست. ها ذوالفقار ماته چې کوم دی دا چې کوم لینګویج انګلیش لینګویج سرټ ایگزام دی دا څنګه ایگزام دی؟ دا لکه ځانې څنګه اخیستی و؟ لکه دا لږ ټینشن د سټوډنټانو لږ ختم شي؟ اسانې ګرانې لینګویج سرټ چې کوم دی دا آیلټس په شان دی، خو دا لږ شانې ایزي دی. ایزي به داسې زه وایم چې لږ نارمل روټین ټایپ کوېسچنز وي.
لکه زه به تاته سمپل دا ووایم چې ماته کوم کوېسچنز یاد دي لکه سپیکینګ کې ما نه دا تپوس وکړو چې فار ایگزامپل ته یو کس ته لاره ښایې نو انګلیش کې به ورته څنګه ښایې پوه ها شوې یا چانه دا تپوس کوي چې بهی زه دلته ځم نو زه به دلته څنګه ځم دا انګلیش چې کوم ایگزامز دي دا صرف دې دپاره بهی چې ته دلته کې بیا لایف تېرولی شي سروایول کولی شي ځکه چې دلته بیا انګلیش دی اوس چې دلته دا تپوس نشي کولی چې زه څنګه لاړ شم چېرته لاړ شم نو بیا به څه کوې که نه په اشارو خو دلته بیا خبرې نشي کولی نه چا سره دومره ټایم شته بالکل نو دا بالکل انګلیش ځکه غواړي چې بهی کم از کم تا ته چېرته د کپ 9 کال راشي چې کال انسر کولی شي چې ته چاته یونیورسټۍ ته کال کوې څه کوایري دپاره چې ته خپل کال باندې خبرې کولی شي چانه لاره ګودر تپوس کولی شي نو دا هغه بیسک انګلیش ریکوایرمنټ دی نو زما په خیال چې څوک هم راځي که نه نو هغه دپاره پکار دي چې یاره صرف دې دپاره نه چې یاره زه آیلټس ورکوم لینګویج سټ ورکوم نارمل روټین دپاره هم دلته کې انګلیش ډېر ضروري دی هغه له پکار دي چې په خپل انګلیش باندې 2-3 میاشتې کار وکړي صحیح شو دا چې کوم ایگزام و نو دا ستانه چې کوم نو آنلاین اغوستو سپیس وغیرہ د دې وو کنه نو او دا پیډ دی زما په خیال هغه ټایم کې 35,000 فیس او آنلاین ایگزام دی او څنګه چې آیلټس وي دا هم وي خو دا داسې وي چې دا مطلب کنسلټنټس خپل رومز وي هلته کې نو هغوی سره د دې فیسیلیټي وي دې دپاره څه فکس سنټر نه دی د هر ځای نه ورکولی شي کور نه هم ورکولی شي او آنلاین ایگزام لکه د پاکستاني 35,000 روپۍ به د چې کوم دی نو یونیورسټۍ د پې کې نو دې ټیسټ به آنلاین شي او د دې ټیسټ اصل کې خپل ایجنسیز وي که نه نو او دې خپل ایجنسیز وي هغوی چې کوم دی دا ټیسټونه اخلي څنګه پاکستان کې چې این ټي اس دی که نه هغوی ټیسټونه لي خلک چې کوم دی هایر کوي نو دغه شان یو کې ایجنسیز دي هغوی دا ټیسټونه لي یونیورسټو سره هغوی کنټریکټ وي او دا سټوډنټس هغوی پاس فیل هغوی ډیسایډ کوي صحیح شو مطلب د ټولو خبرو کنکلوژن دا شي آیلټس ضروري نه رہی چې کوم حواله سره سټوډنټان ډیر ځا ټینشن والی چې د آیلټس په څنګه چې کوم راځي او په دې کې موږ څنګه ریکوایرمنټ اخلو نو دا سي آنلاین ایگزامونه هم شته دي بالکل او یو بل اپشن هم دی اصل کې زمون خلک کنفیوز دي یو کې لندن سره کنه لکه یا وی لندن دی انګلند لندن مطلب ایت دا پته نشته چې ډیر خلک داسې چې ایت دام پته نشته چې بای دا لندن یو سیټي دی یو کې جی بالکل نو یو کې نورم داسې ځایونه دي لکه سکاټلند کې داسې یونیورسيټیز دي چې الته کې انګلیش ایگزام هم نه دی پکار هغه ډایرکټ اډمیشن ورکوي او دغه شان د یونیورسټۍ نه یو پروفیشنسي انګلیش لیټر یو ټیچر نه براوالي بالکل او هغه به ورته ایمیل کې دغه پتروم اډمیشن ورکوي هغه سکاټلند کې دي نو هغه بیسیکلی سټوډنټ باندې دا چې به سټوډنټ کم ځای ته تګ غواړي کنه او کم یونیورسيټۍ ته ځي نو داسې یونیورسيټیز هم شته چې هغوی صرف په هغې لیټر باندې هم اډمیشن ورکوي او په هغې هم راتلی شي سټوډنټ کم کسانو ته که انګلیش کې مسله وي نو هغوی په هغې ترو راتلی شي او انګلیش ته خپله ځان له خیر محنت وکړي چې راشي دلته به نور هم امپروف شي خو لږ ډېر دی خیر دی هلته کې ځان سره خواري وکړي بالکل د ژوند د تیرولو لپاره خو انګلیش هلته مست دی که نه خامخا بالکل همداسې صحیح شو ښه اوس به موږ راشو ستا د انګلیش ایگزام چې کوم وشو 35,000 روپۍ یې جمع کړلې ورسره د فارمیسي ډیګري جمع کړله ورسره د پاسپورټ جمع کړو او ورسره د چې کوم نور ډاکومنټس وو داسې څه نور ډاکومنټس شته چې هغه ریکوایر لکه برث سرټیفیکیټ شو یا نور څه شو چې هغه ووایم ته ټیک شو اصل کې زمونږ ډېر سټوډنټس دا مسله وي چې هغوی سټډي ګیپ وي مطلب هغوی 2018 کې چا ډیګري کړله چا 15 کې چا 16 کې کړله او هغوی اوس اپلای کول غواړي نو هغه کسان لږ پریشان وي یاره چې موږ به پکې وشو ونه شو نو هغوی لږ کنفیوژن کې وي هغوی دپاره بیسټ اپشن دا دی چې هغوی هم اپلای کولی شي او هغوی هم راتلی شي خو هغوی داسې کول پکار دي چې هغوی کوم سټډي ګیپ دی نو هغه سټډي ګیپ چې کوم دی هغه به هغوی ته شو کوي بهی چې دې سټډي ګیپ کې ما څه کړي دي نو هغې دپاره خلک ایکسپیرینس لیټر یې جوړي پاکستان کې خو ایزیلی جوړېږي خو داسې ښه ارګنایزیشن نه چې کوم د ایکسپیرینس لیټر دی راولي د هغې کې چې بهی ما 2018 نه یا 2017 نه اوسه پورې دا جاب کوم زه په جاب کې ما پیسې جمع کولې چې زه یو کې ته لاړ شم هغې دې باندې هغې ته هېڅ مسله نشته او بالکل ایزیلی ته اپلای کولی شي او راتلی شي نو دا ایکسپیرینس لیټر دا خبره اصل کې ما کول غوښته چې ایکسپیرینس لیټر هم ډېر ضروري دي چې لکه ګیپ هغوی نه مني هغه چې کوم نه خامخا کې په هغوی نه مني که نه چې یاره 4-5 کاله تاسو کول که نه نو هغوی وي چې بیا سې نه چې د فیلډ نه پاتې شوي بار یا اوزګار پاتې شوي یا نو سټروما کې پاتې شوي بیا دلته کې سبق نه شي ویلی صحیح شو نو دا لکه هغه بیسک ډاکومنټس دي اوس یو بل ډېر مین کوېسچن دی چې یو کې ته د درتلو لپاره بینک سټیټمنټ پکاري او که پکاري نو څومره پکاري بالکل دا ډېر ضروري کوېسچن دی وکړو
ډېر بینک سټوډنټان د دې سټیټمنټ خبرې له وجې نه پاتې کیږي. بالکل همداسې ده، ډېر سټوډنټس هم د دې د وجې پاتې کیږي. بینک سټیټمنټ ډېر ضروري دی او بینک سټیټمنټ مست دی، هر یو یونیورسيټي غواړي. او بینک سټیټمنټ ډیپند کوي ستا په فیس باندې. او لکه ستا فار ایگزامپل د یو کس فیس دی 15,000 پاوند، ټیک شو، د دغه بینک سټیټمنټ به څومره وي؟ نو بینک سټیټمنټ ډیپند کوي ستا اوس په انیشل ډیپازټ، ستا انیشل ډیپازټ پاکستان نه څومره جمع کړل. فار ایگزامپل یو کس 6,000 پاوند پاکستان نه جمع کړل، نو ستا بینک سټیټمنټ ستا به جوړیږي 9,000 پاوند ریمیننګ فیس پلس ستا د 1 ایئر خرچه. نو 1 ایئر خرچه دلته چې کوم دی 9,000 پاوند تقریبا هغه 9,000 پاوند جوړیږي. نو ستا بینک سټیټمنټ تقریبا جوړیږي 18,000 17,000 19 20,000. دا چې کوم د دې رینج کې یو بینک سټیټمنټ جوړیږي چې پاکستان نن سبا زما په خیال چې 55-60 लाख 50 लाख نه والے 55-60 लाख پورې دا بینک سټیټمنټ پکاروي یو کې تر اتلو لپاره. او دا رسوم رزو لپاره پکاري بینک سټیټمنټ د 28 ډیز د لپاره پکاري چې یار 28 ډیز د لپاره کانستنټلی ستا په بینک کې دومره اماونټ پروت وي. ها د دې لپاره اسانه طریقه نشته دی، مطلب چې موږ دا پیسې څنګه به ارینج کو کنه خامخا موږ د نور خلکو نه راخلو. ظاهره خبره هر چا خو وس نه کیږي کنه چې 55-60 लाख روپے چې کوم ارینج کی. بالکل همداسې ده. دا د دې لپاره یو خدا طریقه ده چې یاره ته چانه پیسې راوالې او کې دي، لکه دا خو مینلی زموږ پاکستان کې دا برادر هوډ دی، نو یو بل نه خلک راوالې کې دي 28 ورځو لپاره. او 28 ورځې بعد چې کوم دغه ویزا اپلیکیشن وکړي، نو ویزا اپلیکیشن کې 10-15 ورځې لګي، هغې نه بعد ویزا ولګي، نو خلک یې ویدډرا کړي. خو لکه پیسې چې رالې کم از کم 2 میاشتو په نیت به یې رالې، مخکې وروسته پکې کېدی شي. او بل بینک سټیټمنټ کنسلټنټ سره کسان وي، انویسټرز وي، نو که هغه طریقه چاته ټیک ښکاري نو په هغې هم کولی شي. خو ما خو هغه نه وه کړې، ما خپلې پیسې ایښې وې او چې دلته رالم یو کې ته، نو بیا مې فنډ ویدډرا کړو. د دې کنسلټنټ سره چې کوم کسان وي نو هغې ته به چې کوم نه څه پراپر اماونټ ورکړي، نو هغې به هغه پیسې ارینج کړي او ستا په اکاونټ کې به کېږي. بالکل هغې پرسنټیج غواړي که نه، هغې وایي چې یاره موږ په دې باندې د میاشتې دوره پیسې ګټلی شو، نو که ته موږ له دوره راکړې نو موږ به یې تا سره کېدو. هغې خو پیسو سره کار وي که نه. صحیح شو، پوه شوم. داسې آپشن اوس به راشو د یونیورسټو چې کوم یونیورسټۍ د ټولو نه ارزانې دي، چې هغې پیسونه کم دي، چې موږ پاکستانیان هغه چې کوم افورډ کړو. صحیح. ګوره یونیورسټي اسف یونیورسټي سلیکټ کول که نه دا سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي چې بای سټوډنټ اوس کوم ځای ته تګ غواړي که نه. لکه زمونږ سټوډنټ صرف د یو کې واوري نو وایي زه یو کې ته ځم که نه، نو یو کې خو ډېر لوی ځای دی، لکه یو کې ناردن آیرلینډز دی، ویلز دی، په سکاټلینډ دی، یو کې خپله ډېر غټ دی، د خو د دنیا سیټیز دی، برمنګم، لیورپول، پورټسماوت، لندن دلته دی، هغه بل چې کوم دی په بل سر کې دی، نو ډېر لرې لرې ځایونه دي. نو سټوډنټ ګوره سټوډنټ لا هغه ځای ته تګ پکار دی به چې هغه کم از کم دلته څوک سلام دعا پېژنګلو والا څوک وي، اول خو دا ضروري خبره ده، ځکه چې نوې ځای ته راشي او څوک دې هم نه او بالکل لکه بالکل ګایډنس دی نه، نو بیا لږ ټف ټایم وي. نو اول خو سټوډنټس له پکار دي چې دا ځای وګوري به چې یاره زه دلته ځم، دلته زما کم از کم دومره څوک شته چې ما ته به دا اولنۍ میاشت کې ما ته لږه لاره ګودر سیده کړي. اوله خبره. دویمه خبره، سټوډنټ چې کوم دی اول دی دا سوچو کې به زه کم کورس لزما. بعضې خلکو ته کورس نه کلیر، هغه ته دا پته نه، هغه وایي چې یاره پته نه لګي زه څه ته ځم، خو بس زه صرف ځمه. نو هلته نه دی دا ډیسایډ کړي زه کم کورس ته ځمه. نو د دې طریقه دا ده چې ته کم کورس ته ځې، هغه کورس به ولیکي ګوګل کې او هغه یونیورسټیانې به یو لیست تا ته به یو لیست راکړي به دې یونیورسټیز نه دا کورس کېږي. ټیک شو. بیا به ته هغه یونیورسټیز وګورې به چې دا کم کم سیټیز کې دي. صحیح شو. او ته کوم سټیز ته تګ غواړې. نو کم از کم هر یو سټوډنټ له پکار دی چې 3 نه والے 5 پورې یونیورسټیز سلیکټ کړي او 3 سټیز دې سلیکټ کړي. چې هغه سره د آپشنز وي چې یاره به دې سټیز ته زه تللی شم، هلته زه سروایو کولی شم، نو هغه سټیز دې سلیکټ کړي او هغې سټیز کې کوم دی 3 یونیورسټیز یا 5 یونیورسټیز سلیکټ کړي چې به زه دې ته ځم. بیا هغې کې د ارزان چې کوم آپشن دی، ارزان چې سوره ما ته پته ده، نو هغه 10-12 هزار پاوند فیس دی، هغه لندن کې یونیورسټي ده، بی پی پی یونیورسټي ده، هغه ډېر فیمس یونیورسټي ده، زموږ ایشینز پکې ډېر زیات وي او فیس ګزاره کوي. بل هارټفورډشایر د هغې فیس تقریبا 14-15 هزار روپۍ پاوند دی او دا 14-15 هزار دلته نارمل فیس دی تقریبا. ته چې کومه کې سبق وایي
زه چې کوم سبق وایم هغه کې تقریبا 15000 پاوند فیس ته پر ایئر ماستر چې کوم فیس ته نو د 15000 پورې د ذهن کې کی دي ځکه چې 15000 دلته نارمل فیس ته تقریبا صحیح شو. او دا ته چې کوم ماستر پروګرام باندې تلی د دې نوم سره زه ام اس سی سټریټیجیک مارکیټینګ وذ ګلوبل بزنس ډیولپمنٹ او تا ته خو پته نه زه مارکیټینګ سره تړلې شوی یم. بالکل نو بالکل د دا وجه زما خپل ما فیلډ دا سلیکټ کړو ما خبره چایس راغلی ما او زم ار یو کوم په کار دي چې فیلډ سلیکټ کې وراشي نو بیا فائدہ کوي چې یو خو دلته کېدار چې سټډي بیا کولی اسایمنټ وی کارونه هم ډیر وی کار ور سره کولی نو چې فیلډ دم بیا نه وي خو نو بیا ډیره مسله وي نو فیلډ دلته نه سلیکټ کې یونیورسيټي خ ریسرچ کوي په کم از کم یونیورسيټي باندې ریسرچ زکه پکار دی دا یو بل پوینټ خیر د ز منشن کما ټایم زړه لم او یونیورسيټي ریسرچ زکه پکار دی چې کله یونیورسيټي ته نه انټرویو علي غي تا نه ټول ته پوښتنه کوي نو یونیورسيټي باره کې پوره ریسرچ کول پکار دی. ها اوس پر شو چې کوم د فی دا 14-15,000 روپے سره د ماستر پروګرام فیس ټوټل د دین پاکستان لګبګ ډیر زیاتې پیسې جوړیږي تقریبا څومره جوړیږي دي 35-40 پاوند لاک جوړیږي 35-40 لاک روپے جوړیږي نو ظاهر خبر هر کس سره خدا ټولې پیسې په یو ځای نه کنه چې دغه یونیورسيټي ته به پې کی نو د دې لپاره سو انسټالمنٹ آپشن شته بالکل انسټالمنٹ آپشن دی د هر یو یونیورسيټي کوم دی انیشل ډیپوزټ یو پرمننت فیس چې به دومره انیشل ډیپوزټ چې جمع کی نو اله به موږ ته فر لیټر درکو ها نو د هارډ سایت چې کوم انیشل ډیپوزټ هغه 5000 او بعد د باز یونیورسيټي دي دغه 4000 دی چا 6000 دی چا 7000 دی چا 3-4000 دی مطلب دا ویریټ کې یونیورسيټي ټو یونیورسيټي هر یونیورسيټي خپل انیشل ډیپوزټ نو انیشل ډیپوزټ به جمع کوي پاکستان نه لازمي هغه نه غیر افر لیټر نه ورکي او باقي چې دلته راشي نو بس دلته بیا مهنت کوي او خپل به جمع کوي نو 5000 پاوند چې کله تاړم باندې جمع کړلی چې تلې د دې نه پاکستان کې وي او ما 6000 جمع کړو دي 6000 جمع کړو وي او صحیح شو نو چې الته بیا لړشي نو الته نور کمی خرچي دي مطلب ظاهر خبر د اکاموډیشن شو یا چې کوم نو فود شو نور شو هغه بسنګ حساب بالکل هغه دلته چرشي نو دلته دا چې د جابز اپورچونټیز ډیر دي او زمون خلکو ذهن کې چې کوم جابز دي لکه هغه جابز بزنه ما چې هغه اپورچونټیز دي زمون خلک کار عادت دي نو دلته چرشي دلته کې هر یو کس هر یو کار کوي ها او سټوډنټ داسې وي چې سټوډنټ پاکستان کې پروفیشنلز ته کار نه ملاويږي نو دلته سټوډنټ ته کار ملاويږي غټه خبره ده چې هر قسمه کار وي نو کارونه ملاويږي مختلف کارونه وي هغه بیا کوي نو ان شاء الله خپل خرچه به مروزي او لګي به فیس لم جمع کینو ولکه دا چې لګ نه زائد لګ مشکلات وي او میاش دو بیا ټیک شي نارمل روټین شي د انسټالمنٹ چې کوم دا دورانیه را سمنا ټایم بعد بچ کوم بل سیکنډ انسټالمنٹ سټوډنټ جمع کی او بالکل دا زمونږ یونیورسيټي تقریبا 3 میاشتې بعد انسټالمنٹ غواړي کنه ځکه چې 3 میاشتې یو سمستر وي لکه کورس ورک چې کوم کنه نو 3 میاشتې بعد سمنا انسټالمنٹ وو 3 میاشتې بعد تقریبا هغه وی چې را 50% فیس برابر کیږي کنه ها او 50% 3 میاشتو کې بیا نو کسانو ریکوست وغیرہ کو 50% خو نه برابر دي نو بیا یو 15 ورځې نور ورکړو نو بیا 50% موږ برابر کوم ها لکه تا ته داسې لګی شي په درو میاشتو کې انسان د دې قابل شي چې هغه بقای پیسې جمع کول شي یاره بالکل دا بزتا ته دوه مسافه چې دي کې ډیپند کوي ستا په ګایډنس باندې کنه چې پراپر سو ګایډ شي راشي هغه ګایډ شوی اته لارې کوسې لګي پته نه هغه کولی شي او کنه یو کس بالکل داسې تیرو تر شي هغه ته بیا لګ ګرانې ځکه چې هغه نه پويږي چې به زه سو کوم 2-3 میاشتې هغه هم داسې تیری شي نو ذکر علامه زما دلته ضروري یو ملګری امیر او امید دلته زما یو دوه ملګری نو هغه دار چې غیر اتلو سره ز په جاب مو لګولم تاریخ یو ځای ته بوت لمل ته ما کار سٹارټ کو او یو سیستم روان شو کنه نو هغه ماته فائدہ وکړه لکه مطلب دا چې انیشل ستا ګایډنس باندې ډیپند کوي چې به ته ګایډ شي صحیح ټیک شو ها زما بل سوال دار چې د اپلیکیشن جمع کولو نه دغه پورې د اډمیشن لیټر اغستلو پورې څومره ټایم لګي
اډمیشن لیټر اغستو پورې یاره کم از کم لکه زه به تا ته دوم چې دا ټول پروسس د 3-4 میاشتو پروسس دی. صحیح شو. درې څلورو میاشتو کې اډمیشن پورا وشي. درې څلورو میاشتو کې د اډمیشن نواله پروسس سٹارټ کولو نه تر یو کې راتلو پورې دا ټول پروسس تا ختميږي. صحیح شو. رومبه خرچه خو داش چې د 35000 روپے د لینګویج سرټ ایگزام پیسې شولې. صحیح شو. بیا ورپسې 6000 پاوند چې کوي دا رومبنه انسټالمنٹ جمع کو یا 6000 یا 5000 لکه دا ډیپند کوي په کس باندې کنه. لکه دا یونیورسيټي چې 4000 والا به کې هم شته. صحیح شو. 4000 والا به کې هم شته 5000 هم شته. ټیک شو. ها موږ یو 5000 حساب کو. ها ذوالفقار بل سوال مې داري کنه چې کوم دا ویزا را د ویزې سمنا فی دا او د پدې سمنا خرچ راځي او په ټیکټ باندې سمنا خرچ راځي. ویزا پروسس چې کین او هغه سره به جمع کوي د هیلث انشورنس فیس هم نو تقریبا 98,000 1 لک دا د دې فیسو د ویزا اپلیکیشن او ورسره کوم دی بعض خلک پریورټی کوي نو هغه کې 180 پاوند ایکسترا نور غواړي هغه هم پکې ورکول غواړي او بعض ورسره ان ایچ اس کوم فیس ته زما په خیال چې 700 پاوند دی تقریبا 7.5 لک روپے دام جوړیږي نو دا فیسونه دي تقریبا او ورسره بیا ټي بي غ ټیسټ کوم دی 10-11,000 روپے فیس ته دا فیسونه دي تقریبا جوړیږي 15 لک روپے جوړیږي د ټیکټ او د هر څه سره ټیکټ اوس ایرلاین باندې ډیپند کوي ته کوم ایرلاین کې راځي نو هغه هم ډیپند کوي 1 لک 1.5 لک 2 لک 2.5 لک پورې پکې خداره ته وای د سټوډنټ ویزا ریجیکشن یي چانسز چې کوم ډیر دي او کنه کم دي او په دې امبیسي کې چې لکه انټرویو لړ شي الته څه قسم سوالونه کیږي د سټوډنټ نه. صحیح. یو کې ریجیکشن چې کوم دی ډیر کم دی خو چې تا ډاکومېنټس فیک نه وي بینک سټیټمنټ دی فیک نه وي او ټول ډاکومېنټس ته پراپر اوریجنل وي او چې کوم ګیپ د سټډي ګیپ ته غتا ایکسپیرینس لیټر یې صحیح پراپر جوړ کړی وي نو بیا دغه ډیر کم دی ریجیکشن او تاسو نه هغه باندې بزوم چې بیا چرته ایکسپلین کو ځکه ډیر زیات وګدنه شي دا ویډیو هغه به بیا ایکسپلین کو زما په خیال صحیح ده پراپر طریقې سره صحیح ده ها بل زما چې کوم سوال لې چونکه موږ فارمیسي سره تعلق ساتو هغه کوم یونیورسيټي دي چې هغه آی کې فارمیسي ماستر پروګرامونه شته. بالکل فارمیسي کې ډیر زیات یونیورسيټیز دي دلته کې مین یونیورسيټي زموږ د هارټفورډ شاید چې دا چې کوم ډیر فیمس ده فارمیسي کورسز لپاره فارمیسي رجسټریشن کورسز لپاره هم دا زموږ مین یونیورسيټي ده بل سندرلینډ هم فارمیسي کورسز کوي او نور کلینیکل او فارماسوټیکل ساينسز چې کوم کورسونه دي هغه تقریبا هر یونیورسيټي کې دي کوینډرای کې دي برمنګم سټي یونیورسيټي ډیر زیات یونیورسيټیز تقریبا ټول کوي. صحیح شو. او چې کوم دینو د کې یو ډیپلوما پروګرامي یو پکې ماستر پروګرامي صحیح ده نو ته چې کوم څه سجست کې چې پر ډیپلوما کې اډمیشن چې کوم واغسي شي نو هغه صحیح ده او کنه په ماستر کې کیونکه چې کوم دا ډیپلوما د پیسو نه کم نو خلک هغه ته زیات چې کوم نو هغه کې کنه نو تاسو خیر رائے ده دی حواله سره یاره زما په خیال خو انیشل ډیپوزټ تقریبا د ټولو سیم وي کنه چې انیشل ډیپوزټ یو کس ورکول شي کنه هغه له پکاره دي چې بیا ماستر ډیګري د پاره راشي ځکه چې نور کاست ټول یو دي ستا ویزا پروسس فیس ته ستا ان ایچ اس فیس ته ستا ایرلاین ټیکټ د کنسلټنسي فیس دا ټول سیم دي نو ماستر پروګرام د پاره راشي دلته کې خیر د لک ټف ټایم په پزان تیر کې اوسو میشته خو کم از کم یو ډیګري خو به ترلاسه شي. ماستر فارمیسي ماستر پروګرام باندې سمنا وخت لګي یو کال کې کیږي یو نیم کال کې کیږي سمنا ټایم په دلته چې کوم ماسترز دي هغه ټول 1 ایئر کورسز دي ګډ فل ټایم چې کوم ماستر دی هغه 1 ایئر کورس نو 1 ایئر کې چې کوم دی ماستر ډیګري کمپلیټ کیږي 1 ایئر باندې صحیح شو کمپلیټ کیږي. حاصل بیکار اوس پر شو دی پوسټ سټډي ورک پرمټ طرف ته چې دا څه شی دی او د دې لپاره څه ریکوایرمنټس دي چې دا او دا رسوم وخت لپاره ملاويږي. پی ایس ډبلیو اسف ورور هغه ملاويږي د 1 ایئر ماستر ډیګري نه بعد چې تکل دلته کې خپل ایجوکیشن کمپلیټ کی نو هغه نه بعد د پوسټ ورک پرمټ ته اپلای وکي پی ایس ډبلیو ته ورک ویزا نو هغه کې دای چې ته 2 کال د پاره دلته کې فل ټایم جاب کولای شي
خو هغه کې خلک داسې کوي چې یاره خپل فیلډ ریلیټډ یا نور څه داسې ریلیټډ چې کوم دی ورک پرمټ دپاره اپلای نه کوي پرمننټ کیریرز کې پرمننټ جاب دپاره نو هغې کې خلکو ته بیا جابز ملو شي او هغه چې کوم دی کنورټ کړي بیا 5 year ورک پرمټ ته او هغه چې کوم دی د هغې نه بعد بیا تاله یو کې ګورنمنټ 5 سال نه بعد دلته کې چې کوم دی پرمننټ ریزیډنس یا هغې ویزا هم درکوي او بیا مخکې نور ډېر لوی پروسس دی هغه به بیا ایکسپلین کړو انشاءالله. صحیح شو. بل به زه چې کوم راشم د پارت ټایم جابونو حواله سره نو آیا پارت ټایم جابونه هغه کې چې کوم خپل خرچي برابرې دي شي او کنه نشي برابرې دي؟ پارت ټایم جابز بالکل هغه کې خپل خرچې هم برابرېږي او هغه کې خلک پیسونه برابرې او برابرېږي مو نو هغه بیا ډېر ټایپس دلته کې جابز دي کم یو کس کم یو جاب کې او څومره جاب کولی شي هغه باندې ډیپینډ کوي نو انشاءالله دا به ورته بیا ایکسپلین کوو چېرته ځکه چې دا ځان له لوی فیلډ دی خو دا د پارت ټایم جابز ملاویږي او خپل خرچه پکې ښه مزیدار راوځي دلته کې چې یو کس یو ورځ جاب وکړي صرف یو ورځ نو هغه د میاشتې د پوره میاشتې فوډ خرچه راوځي اصل د آیډیا هم د ذوالفقار راکړه کنه چې لکه د سټوډنټانو خوشاله شي چې د ورځې کم څه کم څومره روپۍ خلک ګټلی شي پاونډونه را د مو روپۍ را د وای د ورځې یاره ډیپینډ کوي زه به دا وایم چې د کم از کم لکه کم از کم به زه یاد کړم چې 20-25 هزار نه والی 20-25 هزار نه والی 50-60 هزار پورې د ورځې ګټلی شي سبق سره دا د ورځې ګټلی شي بالکل صحیح شو. ذوالفقار سره ټایم ډیر زیاته مننه او موږ به بل ویډیو هم چې کوم نه ان شاء الله جوړو چې کله تاسو سره ټایم یي موږ به ویډیو جوړو چې څنګه به پارت ټایم جابونه ځان لګوري څه قسمه پارت ټایم جابونه چې کوم نه اویلیبل دي په کومه کې پیسې ډیری دي په کومه کې لګي دي کم ټاپ دي کم چې کوم نه آسان دي دا ټول خبرې او ماده چې کوم نه په دې کې ان شاء الله وای په دغه ویډیو کې او یو ویډیو موږ په دې باندې هم ان شاء الله جوړو چې فارماسیست کال دا یو کې ته دتل غواړي نو هغه ال ځان رجستر کی څنګه هغه چې کوم سپیپ ول روټ ته کنه هغه راته چې کوم نه لور کې ایکسپلین کې او ان شاء الله صاحب پری ټایم کې ما ته به چې کوم نه ان شاء الله د فارمیسي چې کوم ال دا سیټ اپ ته هغه راته هم وایي چې ال د فارمیسي سیستم څنګه چلیږي. صحیح را صحیح ان شاء الله بس د دې ټایم کې زه هم پارت ټایم جاب باندې ما ټایم باندې دا برادم وایي چې تاسو کوم نه کم قسم پارت ټایم جاب کې بس دا زم په الحال په ډیوټا یم نو بس دا زما جاب دی ته ایزی جاب دی الحمدلله صحیح ناسه مخه په فور ناسه مو بس راغله مو په جاب یم نو بس دینه د اندازو لګی دا کسان چې جاب دلته څنګه صحیح شو نور لارې کوڅه ورته به ان شاء الله خيو موږ سره ډایرکټ رابطه کولی شي تاسو سره د رابطه کې ان شاء الله زه به ګایډ کوم دلته کې هیڅ مسله نشته. ډیره مهرباني او تاسو کنسلټنټ شتري دا خپل پروسس چې کوم دی نو په خپل کړو کړو کنسلټنټ په تر باندې چې کوم ادباري چې تاسو په ادباري چې هغه کنسلټنټ ډیټیلز چې کوم دی نو په ډسکرپشن کې ورکوم دي د هیلپ ملاو شي کنسلټنټ کزوس دلته منشن مخرج بوي چې یاره سره سره کمیشن دی او کنسلټنټ فرحان یو الګ ته زما جونیئر دی او سټوډنټ دی پېښور یونیورسيټي سټوډنټ دی هغه لګو او هغه چې کوم دی دا کار مال کړو او مال په فری کې کړی دی یو روپۍ هم رانه نه راغسته او هغه کوم دی زه به دا وایم چې یاره خلکو سره یو هیلپ قسم کې لګیا دی او زه دا وایم چې هغه بالکل لکه زه به دا وایم چې بالکل فری پروسس ورته وایم لکه هغه چارجز ډیر زیات کم دي ډیر زیات کم چارجز دي مال خو فری کې کړل ماته پته نشته چې چارجز څومره دي خو چارجز هم ډیر کم دي او د پېښور کې دی ارباب روډ باندې نو باقي باغه تخیر دی هغه چې کوم ډیټیل دی هغه به تاسو سره شیر کوم. صحیح ده دا کنسلټنټ څخه ضروري کنه لکه ظاهر خبر ټول پروسس کو هر سټوډنټ ځان له خپل نشي کولی کنه او په دې کې دوکي مو کې ډیر کیږي نو زما چې ادباري کنسلټنټ چې کم کس تعالی خپل کار کړی نو اټ مینز هغه ادباري بالکل هغه دا سلیکټ چې هغه مطلب دا چې 2 نمبر او غلط بیان نشته نو صحیح الګ کار به کوي په ګارانټي به کې ان شاء الله. صحیح ده ذوالفقار ډیر مننه سره ټایم او بس دلته موږ خپل چې کوم ویډیو دا به ختمه کو او زبا اوریدونکو ته دا ریکوست کوم که تاسو په ذهن کې څه قسمه هم سوالي هغه چې کمنټ سیکشن کې تاسو اوکې ذوالفقار و چې تاسو ته دا جواب درکړي. ډیر مننه ذوالفقار ان شاء الله ډیر مننه آصف اور ډیر مننه الله پامان.